بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألوا الله من فضله بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. ابتدای مجلس کې وا شری مسله د سنت کې عرض کوم. مستحب روزه کې کسا حکم دا چې د انسان مستحب روزه وغوړي چې وی خوري پړای شي، چاهے ظهر نه مخکې وي او ظهر نه ورسته وي، فرق نه کوي، د اجازت شته ده. یوه صورت کې مستحب روزه خوړل مستحب یاد ده، یعنی په سببي روزه ستلی ده څه وی خوري ثواب زیات ده. کوم ځای ده؟ هغه ځای ده چې کله تاسو سببي روزه ستلی ده او چوک دعوات تیر کی دیزی کی تو ته حکم داده چې ته دا دعوات واجنه دا روزه اوخره ثواب زیات ده. ډېر کسان داسې دي هټ درمي کوي، هغه یې چې نه زه روژه سر ته رسوم، ویلې زما روژه نیولې ده. اسلام ته ته یي چې دې کې دعوت قبلول هم مهمه ده. دعوت د قبول کړلو ثواب دو چندان کیږي دغې روژې چې ته یې وخوري، اگر چې ظهر نه بعد وي، مثلا مازدیګري ټایم د 4-5 بجې وي، خپلې روژې ثواب خو داسې هم میلاو شي چې مؤمن دعوت قبول کړلو هغه دوګونه ثواب دی. صلوات وسلام محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قرآن کی آیات پروردگار علم نتاسو واسأل الله من فضله، خدای نتاسو فضل و توفیق وغواړئ. کسا نیکو کرو دپاره خدای نه توفیق غوښتل ډیره مهمه وي. اصل توفیق خدای سلوس کې دی، خو اسباب بندگانو سلوس کې دي چې ځنه عوامل اسباب داسې دي که انسان فراهم کړل خدای توفیق ورکوي د ډیرو کارو نیکو کارو. قرآن کې دی: ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم. پروردگار علم دی چې تاسو تزکیه تاسو طهارت اسباب فراهم کوي. که چیرې خدای چوک وغواړي چې تزکیه یې کړي، پاکي کړي، نو خدای لاس کې دی، یعنی توفیق خدای لاس کې دی، خو اسباب بندگانو لاس کې دي. قسم مهم شی دی دا انسان ځنه کسانو ته خدای زندګۍ کې توفیق ورکړی وي، ځنه کسانو ته توفیق نه وي میلاو شوی. هر یو کس غواړي چې نیک کار وکړي، ښه کار وکړي، انساني کارونه وکړي، خو ډېرو کسانو نه نه کېږي. هر څوک پوهېږي په دغې خبرې چې المنځه پیدا شته ثواب یې دی، روژې پیدا شته ثواب یې دی، حج واجب عمل دی، زیارتونه مثلا عمل دی چې انسان یې وکړي پکار دی، خمس و زکات فواید شته، خیرات فواید شته، نماز شب فواید شته دي، نفلې فواید شته دي، یتیمانو سره غریبانو سره تعاون مدد کوله دي فواید شته دي. انسان زړه کېږي چې ویږي، خو ډېرو کسانو نه کېږي نه دا عملونه. با وجود دا چې نماز تهجد باندې مثلا زه خبر یم چې څومره ثواب دی، څومره کمال دی ورکې، خو کوی نشم، پڅېدی نشم. وجوهات څه شی دي؟ څه وجه دی چې انسان نه کېږي؟ ځینې کسان سوچ دا کوي چې مثلا ما ته وسایل نه دي فراهم. کسه توفیق وسایلو سیا نه دی تړلی، کېدای شي انسان ته خدای وسایل ورکړي وي، اسباب یې درته فراهم کړي، ښه وسایل، ښه دولت د سره وي. ډېر داسې کسان دي دولتمند دي، اما پیسو نه زړه نه کېږي چې خمس ورکړي، مثلا زکات ورکړي، یو حق واجب حق د ګردن باندې هغه لاند کړي، ادا یې کړي. یا ډېرو داسې خیراتي کارو کې حصه یې نشته دی. دې برعکس ځنه کسان ته خدای اسباب وسایل نه دي ورکړي، پیسه دولت سره دونه نشته، خو کار خیر کې حصه ډېره دی. تاسو بلې ځنه کسان ته خدای عمر کم ورکړی وي، اما توفیق یې زیات ورکړی وي. ځنه کسان ته خدای عمر ډېر ورکړي، خو توفیق ورسره سره هم نه وي. زندګۍ کې سردرګم وي، مادي زندګۍ کې ډوب وي انسان، مادي کارونه ونه ډېر کېږي، اما معنوي روحاني الهي انساني کارونه ونه نه کېږي. دا توفیق غواړي چې انسان ته خدای توفیق ورکړی وي. ځکه مولوي ته توفیق اول نعمه
اولی نعمت توفیق دی انسان ته میسر شي ورکړی شي به انسان نه فکرونه کیږي که اسباب د توفیق متعدد دي. مختصر وخت کې څو سبب طرف ته اشاره کوم. د یو سبب باندې بیل بیل انسان بحث او گفتگو کوي شي. تفکر او تدبر د یو سبب. کوم کس ماضی کې گذشته کې تاریخ کې سوچ او غور فکر کوي انسان ته خدای توفیق ورکوي. څه شول مپلاران نیکونه سابقه کسان قارون و نمرود و شداد و تکتور و زورور کسان لاړل نن قبرو کې دي. انسان قبرستان و نه تاریخ نه بهترین عبرت خسته شي ته انسان بیا نیکو کرو ته خپل په خپل زړه کېږي. څه کله کسي ډېر ورسته ما څه خپل پلارانو نیکو طرف ته سره څه رجوع کیا بهترین عبرت دی ورکې. نن خورو باندې واندي لسونه باندې نن انسان اندر شینا سوچ کوای شي توفیق خدای ورکی. مولای چمن تفکر فی آلاء الله وفق له. چوک څه قدرت کې چوک څه خلقات کې چوک څه مزي کې تاریخ کې هغه سوچ کوي غور کوي هغه ته خدای توفیق ورکی. فبأي آلاء ربکما تکذبان ویلی سوره رحمان کې 31 واره خدای تکرار کړی دی. څه لږ غور کوي لږ سوچ کوي لږ تدبر کوي خپل په خپل توفیق د تملوي. یو سبب د توفیق دعا مناجات دی. یاد وساته کوم کس دعاوانو سره مناجات سره رابطه وي رشته وي تعلق وي توفیق خدای ورکړي. موږ کسان دي مثال المصباح کوي خو دعا او مناجات سره واسطه نشته. نه دعای توسل نه زیارت کبیره نه زیارت عاشورا نه نور مناجات کوي نه تعقیبات کوي نه خدای سره هغه کنکشن او رابطه ده. کس کوم کس دعا او مناجات او کریای وي ایت المجتهدی بزرګواري څنګه لیاري خلاصيږي هغه ته خدای توفیق ورکړي د ډیرو کرو نیکو کرو توفیق ته ملوي. یو سبب دا دی یو سبب چې کوم کس یاد وساته صبر ورکوي حوصله ورکوي کوم کس صابر انسان وي خدای توفیق ورکړي. صبر د توفیق یو بهترین ذریعہ ده. واستعینوا بالصبر والصلاه. قرآن د ځکه چې تاسو صبر نه مدد وکړئ صبر ذریعہ تاسو رسیدای شوي خدای ته نږدې کېدای شوي. ان الله مع الصابرین. خدای د خپل ز صابرانو سره سره کوم کس کې صبر ما دا ورکوي اته چوک د سزیاتای وکي ته صبر وکړه. چوک څه ظلم وکي خیر دې ته گزارا وکړه. ته کس څه خدای در باندې لیاري خل صحیح کنه خل صحیح. صرف بندگان خو رازق نه دي خدای رازق دی. چې بنده د تلیاره بان کا خدای در باندې نور لیاري خل صحیح خو دایوي چې انسان کې صبر ولا مدا موجود وي. صلوات واسطه محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. یو سبب د توفیق علم ده. کوم کس نالج زیاتیږي علم زیاتیږي معرفت زیاتیږي خدای توفیق ورکړي. کله دا مجالس ته کم نگاه نشوي کوای. مجلس کې انسان کینی یاد وسات انسان باندې نوی طریقې خلاصيږي. یا نن سبا نیټ او سوشل میډیا دا ور ده او ځای د داسې فضولیات کسي استفاده و نه وکړه بهترینه فایده او چاته کا علم د زیات کا نالج د زیات کا معرفت د زیات کا. من عرف نفسه فقد عرف ربه. چې خپل ځان معرفت حاصل کړل خدای ته بیا رسیدای شي. بهترین شاید جهل به توفیق ورولي علم توفیق درکړي. یو سبب سره روایتو کې راغلی د استغفار ده. کوم کس ګناهانو باندې پښیمان وي استغفار کوي خدای توفیق ورکړي. اشتا دي چې کوم کس پښیمان شولو روایت کې د سیاره غلی هغه عبادت ستونی مغرور شولې هغه ګناه ستونی پښیمان شولې هغه ګناهونه بهتره ده. هغه عبادت نه څه کې غرور او تکبر او عجب خود پسندۍ جوړوي. استغفار مهم شای دی انسان ته خدای توفیق ورکړي چې کله کوم انسان کې استغفار ماده موجوده وي ضمیر یې مړ نه وي شوی. یو شی انسان ته توفیق ورکړي خلکو ته اسانۍ پیدا کول دي. معاشره کې څوک چاته اسانۍ پیدا کوي څوک چاته لیاره ښیي څوک چا سره مدد کوي هیلپ کوي تعاون کوي خدای د کار سره توفیق ورکړي. برعکس داسې اشته څوک مشکلات پیدا کوي یاد وساته خدای دې نه توفیق خلي. کوم کس بل ته مشکلات پیدا کوي خدای دې نه توفیق خلي د نیکو کارو. بیا نیک کارونه دې نه کیږي بیا بلا توفیق جوړیږي د انسان. روایتو کې دې مثالونه شته دي خو صرف یو مثال درکوم. کسا نه فقط دنیوي عذاب بلکې اخروی عذاب کې مبتلا کیږي. کوم کس باعث مشکلات دي دیگران جوړیږي. این معاشره کې شته مردم ازاری کسان مسلمانۍ
ذکرو ته رغلی دی المنزو ته مردم زره کې مسلمان ندی بیا خلکو ته ازار ور کوي خلکو ته تکلیف ور کوي خلکو نه په ازار کې دي دې مثال درکوای شم ایت الله بحر العلوم بزرګور نه ماته سولټي اوریدلی دی سید مهدی بحر العلوم مدواد سي مراجع دیر شوی دي زمانه امام دوی ملکات راتله اللهم صل علی محمد و علی محمد نو اکثر دا یو کنه چې امام سم ملکات زرای خو بعد سي کسان شخصیات تیر شوی دي یو خود اندغه عظیم مجتهد سید مهدی بحر العلوم چې امام بیدی ملکات راتله پکې د اهل سنت هم د مهدی اخر الزمان تصور کړي و چې هغه انداز دی نو دې په بری کې رغلی دي سیوار ته نجاف کې یو کس حج ته تللو یو کس قرضا کېږده ولا پیسې اوس کېږدولې چې دی موله پیسې تو سره په طور امانت ایښي وي خلکو څخه بینکونه نه وخت ټایم کې سفر یې اوږدې وي میاشتو سفر نه څه بعد کې راغللو هر څه رسومات یې تېر شول هغه کس ته رجوع وکړلو چې خپلې پیسې ته نه وصول کړي چې ویلي دي هغه مړ شوی دی دنیا نه لاړ دی وفات شوی دی هر څه ختم شوي دي خلقاني نه یې پوښتنه وکړه چې تاسو لور سره مو پیسې وي امانات مو تاسو ته څه نه دي دغه څه نه څه نه دي څه پاته نشته نو دا سړی داسې شو لکه اسمان نه ځمکې ته راوغورځوي چې درسترې پیسې مې یې یو سړی نشته مړ شوی دی خلقاني ته پاته نشته لاړو لاچارۍ کې ایت الله سید مهدی بحر العلوم ته دا کیسه وکړه چې هغه زه خو یو سخت پریشان یم گرفتار یم ای ټولې زندګۍ جمع پونجي وه هغه مې یو کس کېږدوله هغه وفات شوی دی خلقاني ته څه نه دي ما سره هیلپ وکړه ما ته لیاره وښیه هغه بحر العلوم ته یو ذکر وښیله چې څه لوړ شه کابر پوښتنې وکړه چې چېرته خاق دی مخ کابر نه ته ذکر ویه انشاءالله هغه روح به د سرو بروشي پوښتنه ونه وکړه ذکر وکړي خلقاني نه کابر معلوم کی کابر نه ودرېږي ذکر په وایي او څه کسي راوځي او کاس وي کوم کاس یې دي کور وي چې کوم کاس دفان وي هغه نه وي بل کاس راوځي کابر نه تو حیران شي چې ته چوکي دې زه خو هلې والا یم هلې کې دفان وم دالته راوستولی شوم دې کابر والا کاس څه شو هغه دې دو هلې ته استولی وادي السلام کې دفان شوی و دا کاس حیران شي بهرحال دې څه خداحافظي وکړي نور پریشان شي چې سړی خپل کابر کیا نشته دی کابر نه اوسې وبسلی دی دا شی کېدای شي عذاب کې انسان مبتلا شي بیا هغه مهدی بحر العلوم ته راشي چې هغه کس خو کابر کیا نشته دی کابر نه اوسې وبسلی دی دا ودي چې د کوم کس دفان و دا کوم ځای نه وایي چې هلې نه و دا ودي چې اندي کس ایډرس باندې لاړ شه ایدي کابر معلوم کړه چې دا هلې کې کوم کابر کې دا دفان و پته لګي چې دا به بدل شي هلې والا دغه کابر ته منتقل کړی دی پروردګار دا هلې کابر ته منتقل شوی امغه کابر باندې دا ذکر وایي دغه کا صبر وروشي خلاصه دا چې دولت شي مغه هلې ته هغه هلې ولا کاس ایډرس معلوم کی چې ته دفان دی کابر باندې مغه ذکر وایي کسي چې مخ کا سر وروشي چې کوم کا سي دي پیسې امانات پښتنه ورنو کی هغه دوی چې ته پیسې محفوظ دي پلان کې چې ما دفان کړی وي خو زه اچانک وفات شولم امانات مو صفات شو رو بس خدا ودی چې ته مایا یو مشکل آسان کا زه گرفتار یم عذاب کیم کابر موادی السلام کی وادی السلام نه پروردگار عالم ملائکه زری سره رو بسلام دغه ځکه یم مست هلې ته رستولم عذاب کې مبتلا یم ویل چې ما یو مشکل جوړ کړی خپل خونی کې خپل خور ته دې څه مشکل او دې مشکل دا و چې ما خور رشته برتللی مو بور کې رکاوټ جوړول رشته برتللی مو بستنوالي رشته برتللی مو به هاوتا نکول هغه وجنه رشته نه کېده ته دا څه بې واده پاتې شوي دی هغه اوس به لیدلي مو معاشره کې دا مثالونه ډېر دي خویندې دي نه ودی یا میړی مړ شوی دی خونې کې مثلا بیوا کونډه ناسته دی نه ودی ویلې نه ودی خونې ضرورت وینځه ده خونی ضرورت په پره کوي تنخواهانی دي پیسې د ور باندې رځي پیسې د دې ته ملويږي ډېر وجوهات دي تاسو ته منافع پته لګي خونی کې خځو ضرورت ویلې نوي زفي وخت د تملو شي هغه کونډه شي مثال در کوم یو د خور وی ورېت شي وی هغه خونی کې ضرورت وی ډېر کسونه دا شي نه ودی رکاوټونه مشکلات موانع وته جوړي انده صدق کا صح خپل خور ته جوړ کړیو هغه څه ادغ عذاب کې زوس کابر کې برزخ کې مبتلا شویم کوړایم دی واجنه لوړ شو څه طریقه وکړي مو خور نه مو ته رضایت وغواړئ څه زیاده غضب نه خلاص شم هر حال هغه راشي واپس
دا کیسه سید مهدی بحرالعلوم مجتهد څه وکړي هغه ورته وایي چې ټیک دی چې ته مشکل اسان شوی دی په کوادي مشکل لاړ شي مجتهد ورسره دغې خونې ته لاړ شي هغې خور سره یې میلاو شي ورته پوښتنه ته نه وکړي دی څه آغا د غرور د لاسه زه نن ورید شوي یم د سټیج کې هم بې واده پاتې شولم ویلې ما پسې به رشتې راتللې ما ورور به رضایت و اجازات نه کول مشکلات به یې جوړول بهرحال هغه مجتهد ورته التماس وکړي هغه تقاضا ونه وکړي چې ته یې معاف کړه بهرحال ورور د اوس پښیمان دی پښیمان دی عذاب کې مبتلا دغه ته خپله سزا میلاو شوي دی خور مجتهد له خاطره اجازات ورته وکړي عذاب نه ګرفتارۍ نه خلاص دا مشکلات ستا د یاد وساته کوم کس مشکلات جوړوي زندګۍ کې بل ته تکلیف جوړوي هغه ته خدای بیا دنیا خو پرېږده د آخرت کې عذاب کوي کوم کس اسانۍ پیدا کوي هغه ته خدای توفیق ورکوي یو سبب د توفیق هغه نیک نیتی دی قربان څوک نیت کې صفا وي متصل یې که نه نیت صاف منزل آسان هغه همدا شی دی روایت کې شته د مولوي کوم کس نیت کې صفا وي صادق وي خدای هغه ته توفیقات ورکوي تاسو به لیدلي معاشرې کې یمو یوه بدبختي انده دی که پریکټیکل نه کېږي خو خلکو ته مثال مشکلات جوړو که پریکټیکل نه کېږي کم از کم نیت کې ورته کوټایي په کامیابۍ نه خوشحالیږو په ناکامۍ په زوال یې خوشحالۍ منو دا یوه بدبختي دی د معاشرې کې صلوات وسلم محمد و آل محمد و اللهم صل علی محمد و د دوه سببه ته سرسري ښیم تاسو زحمت یې نه در کوم احترام والدین بهترین یو سبب دی توفیق دپاره چونکې چې پلار و مور احترام عزت قدر ورکوي ادب ورکوي خدای هغه ته توفیق ورکوي تاسو کسی وخت کامیابی توفیق اکثر مثالونه دا زندګۍ کې چا کامیابی حاصله کړې ده توفیقاتو ته میلاو شوي دي هغوی پوښتنه څه وکړو هغوی پلار و مور وجوهات ښیي آیت الله مرعشي بزرګوار ښیي چې پلار مې احترام ډېر کوله ځکه دغه مقام ته رسېدلی آیت الله رهبر معظم سید علي خامنه‌ای په باره کې راغلي دي چې دغه مقام ته رسېدلی پلار احترام وجې نه حرمت وجې نه نو پلار و مور معمولي ونه ګڼوي د ډېر عظیمه ذخیره و سرمایه دی که زنده دي که مړه دي زنده دي په ویروای ما مرده دي بیا یا په کار دی په ویر نه کي د ادب درکوي د احترام درکوي د پلار و مور یاد وساته خدای ډېر توفیق درکوي هغه نه علاوه یو شاید څه روایاتو کې یو عامل خیالی شوی دی دا سرسري درته یم نماز اول وقت دی کوم کس کې دا توفیق وي که نه یاد وساته او نماز اول وقت پابند وي او ټایم سره لمونځ کوي اذان وشي فورا هر یو شی پرېږده او لمانځه نه ودرېږه خدای توفیق درکوي پوره غټ کار خو نه دی که ډېر معمولي غوندې کار دی او بهجه ته وایي چې څوک هم نماز اول وقت پابند وي زه ضمانت ورکوم چې کوم ځای ته غواړي ورسېږي رسېږي به خو کوم شی خدای نه غواړي وغواړي ورکوای شي میلویږي به ساده یو مثال یې درکوم پلار چاته غږ وکړي چې زه یې دلته راشم مثال یو حکم درته وکړي غږ درته وکړي څه نه ورته راشي مثال ګنټه بعد ورته راشي سوره پلار نه باده لګېږي دا خبره باده نه لګېږي باده لګېږي پروردګار غږ درته کړی دی اذان د خدای غږ دی اوس غږ څه اول ټایم کې ودرېدله دا بیل څه دی چې ته ګنټو بعد ودرېږي دا بیل څه دی ډېر فرق کوي ازا بهترینه خزانه دی د توفیق نماز اول وقت چوتا توفیق میلو شي نماز جماعت نماز مسجد کل مجاهدی فی سبیل الله یه داسې دی خاص کر بیا اول صف کې الموز څه چاته خدای توفیق ورکړی وي دا کام شای نه دی قربان مشم یو اخیری سبب د تخیم تاسو زحمت ختمه مسلسل رحیم دی توفیقات انسان ته میلویږي صله رحم وجه نه میلویږي چونکې چې دغه ماده موجوده وي صله رحم هغه ته خدای توفیق ورکوي کسه ایمو کلچر کې دا شی ښه دی او چا مړی وي چا واده وي چا خوشحالي وي غم وي ایمو خلک ورته ویلوړ وي مدد ورسه کوي مرسته ورسه کوي دا ډېر بهترین صفات دی دا په کور دی محفوظ پاتې شي بهترین دستور دی دا انسان ته توفیق ورکوي اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام قرآن دی چې تاسو وډر شوي خدای نه خدای تاسو نه پوښتنه کوي او تساءلون به خدای چې تاسو نه پوښتنه کیږي چې په باره کې خدای په باره کې والارحام رشتہ دارو په باره کې خدای خپل نامې څخه څنګه ته د رشتہ دارو پوښتنه یا کوي قیامت خپلوانو دوستانو میلاد والا او همسایاو پوښتنه د توفیق درکوي ورځې مولای کائنات خطبې کې دا ټکې وکړلو څه تاسو وډر شوي
هغو ګناهانو نه څخه مارګ نږدې کوي، زندګۍ د کمۍ، عمر د کمۍ. یو کس مولانا پښتنه کې مولا داسې بیماریا شته، امام ته هېڅ وایي وي تو باندې وایي لکه نعم قطیعة الرحیم، داسې ګناه شته دی، بیماری شته دی، هغه څه شی دی؟ هغه قطع رحم دی، اډموتی دی، مروتو دی، نرسګی دی، کینې ساتل دي. مو معاشرې کې به تاسو لیدلي ځنه کسان فخر صحیح چې مړی زنده مور پرېښلی دی، او بابا ټیک دی که ونه خفایي، ټیک دی که مشکلات جوړ شوي دي، خو دا بیلتون کولی، اډموتی کولی، مړه زنده پرېښلله د اسلام کې نشته دی. دا د کفر کلمه دی چې ما ورته اوسېده کوو. بیا خاص کر ورور حوالې سره او وروڼه څومره زیات حق لري، تره زمان، ترونه، ماماګان څومره زیات حق لري. دا په کار انسان پرې نه دی. رسالة الحقوق کې د سترګې وغړه امام د ټولو حقوق خیلي دي. ورور حق د سره څي جملې مولا دا شاید وکړي چې ورور معمولي ونه ګڼي. اما حق اخیک فتعلم انه یدک التي تبسطها، ورور تا لاس ده، ورور د لسونه ده دي. لسونه څنګه انسان ځان بلاوای شي پرې کوای شي. وظهرک الذي تلجأ الیه، ورور د ملیا ده، شاده ده، شاده څه مضبوطه ده، ورور څه مضبوطیږي. وبل مولای وعزک الذي تعتمد علیه، عزت ده ورور څه ته اعتماد ور باندې کوای شي. بهترین جملې دي. عزت برقرار ده وړونو ذریعه سره، ورور ذریعه سره. وقوتک التي تسوط بها، مولا دي څه طاقت او قدرت د ورور ده وړونه ده دي. ایمو معاشره کې به بدبختي انده ده. ګاډو خونو کې زندګي وکو اخیری کې بیا په کینو، په زیدو، په انتقامو بیل شو، بیا وروروالی پرېږدو. دا ډېره بدبختي. داسې وروروالی 10 کاله بعد پرېږدي، 10 کاله مخکې بېلېږه. وشه ما سخته زندگی تیره کې، ترخه زندگی تیره کې، هغه درته ډېره بهتره ده نه څه 10 کاله زندگی مکمله ور ورته ولګئ. بیا ورور پرېږدئ، وروروالی پرېږدئ، اسلام پرېږدئ، اسلام دستورات اصول هر څه پرېږدئ، مړې زنده یا پرېږدئ. دی مو معاشرې کې ټول نه غوټه بدبختي انده ده. حدیث کې داسې چې ایما مسلمین تهاجرا فمکث ثلاثا، دوه کسان څه که چیرې بیل شول، کینای پیدا وکړه، مرور شول، 3 ورځې نه پورته لا یصطلحان الا کان خارجین من الاسلام، یعنی الاسلام. 3 ورځې نه پورته دا کینه، دغه زید، دغه دشمني، دغه مروتوی جری پاتې شوله، دا اسلام لباس کې نه پاتې کېږي، مسلمان نه پاتې کېږي. ولم یکن بینهم ولایة، دوی منځه رشته د شیعتوب له نه پاتې کېږي. فایهما سبق الی کلام اخیه، دوی کې کوم یو کس ورمخکې شولو، سلام کلام یې وکړو، مرودوی ختمه کړله. مولا دی کان السابق الی الجنه یوم الحساب، قیامت ورځې انده به ټولو نه مخکې جنت ته ځي. څوک شته دي، څوک شته دي چې عید راشي وایي چې څه مرور یم، سینه ستره کړي، سلام انداپ وکړي، عید مبارکۍ ته دا ویر شي، حضور خیر ته دا ویر شي. ایمو هر یو کس ځان ته دوره غوټ دی، هر یو کس ځان ته دوره سیر دی، ځان ته زورور دی، څه ښیي، څه انده توقع ساتي چې ما ته ویلي نه راځي، زه ویلې ویر شم. او بندې خدا د ته څه ویر شي دسې ته درندېږي، د ته څه ویر شي ته سلام وکړې، ته ابتدا وکړې، دسې تا پاته لګېږي چې ته څومره ظرفیت لري، ته څومره اعلی ظرف انساني، ته څومره بهترین انساني. کوشش وکړئ دا بهترین تعلیمات یاد وساته که انسان غواړي چې زندګۍ کې کمې زندګۍ کې کم وسایلو سره، کم عمر کې محدود وسایلو سره توفیق ورته میلو شي، نیک کارونه وکړي، بهترین ریکارډ کېږدي. یاد وساته توفیق درکوي همدغو اسبابو سره ته میلوي. ځینې کسانو ته توفیق بیا نه میلویږي. یاد وساته ځینې کسانو یې په تاسو لیدلي سټمپ نه لګېدلی، یو پیر و پیغمبر قول کیسه حدیث تقریر ونې بیان کا، هغه نه اثار نه کوي. دی مو یوه غوټه بدبختي، دینه غوټه بدبختي بله. یو مثال در کوم تاسو زحمت کنه، سموره بن جندب یوه ونه وه یوه صحابي خونې کې، هغه صحابي خونې ته به ورتلو بغیر د اطلاع نه، نو وتلو به ونې پوښتنه به کوله. صحابي دوره تانګ کړی و، څه ورته ویلی څه که راځې کم از کم اجازات غواړه، کم از کم پوښتنه کوه، کم از کم ورته کوه، ناموس لرم، عزت لرم. خو نه یې منله چې خپله ونه مه دی بغیر د اجازت نه. پیغمبر ته راغو شکایت یې وکړو، پیغمبر راوغوښته ورته یې د سموره که ونه یې تا دی خونه خو پردی دی، داسې ما نوځه. نه یا رسول الله زه نوځم، زه د دې اجازت ته محتاج نه یم، خپلې ونې ته د نوځم. پیغمبر د ورته یې سموره داسې چل وکړه، دا ونه به درنه واخلي ښه قیمت کړي. نه یا رسول الله نه یې خرڅوم، په ډبل به درنه واخلي، په ټریپل به درنه واخلي، نه یې خرڅوله.
پیغمبر ته سمره د چالو که د ونه دي ته پرېږده زه ته بهشت کې دي بدله کې بهشتي ونه درکم. نه یا رسول الله وی 15 لاس پیغمبر ډېر قیمت ته وخی جوالو نه منله. اخیری کې چې پیغمبر ولیدو چې دا ختم الله علی قلوبهم دا مړ دی ضمیر مړ دی دنیا اثر نه کوي. پیغمبر صحابي ته ولڅ دي ونه مکمله تخین رولوړه چولې کې ته ورڅوا زه پوه شم او دا پوه شي. دا شي کسان معاشره کې شته دي چې خدایونه توفیق خسته وي هیڅ ونه اثر نه کوي، نه د مشر خبره نه د عالم خبره نه د مثلا قبیله والا قوم والا مشرانو خبره نه پلرینی خبره هیڅ په اثر نه کوي. صم بکم عمي فهم لا يبصرون هیڅ اثر نه کوي. هغه دیګه ده هغه وحشي شوی ده هغه واجه انداوي او څنګه دی لګي انسان څخه توفیق نه وکړي. دیو مثال کربلا دی هغه ظالمانو مسلمانو بل ځینه نه ورغلي المنځونه روژې دا شونه کول او دومره څنګه دی شي او څه خلته ظلم کوي شو کربلا کې وکړل.